عمران خان سره یو بل ایم ان ای هم بے وفای وکړه، دوکې ورسره وکړه او د مسلم لیگ نون حکومت کې شامل شوی دی. پی ټی آی پارټي پرېښې ده یو داسې ایم ان ای چې د عمران خان په وټونو باندې پاس شوی او اوس مسلم لیگ نون کې شامل شو. د الیکشن نه مخکې عمدې ایم ان ای څومره هم د ټیکټ هولډر نو هغوی په قرآن شریف باندې حلف هم اخیستی چې زه الیکشن وګټم نو زه به عمران خان یا پی ټی آی سره هېڅکله هم دوکه بې وفای نه کوم. خو بیا هم دا ایم ان ای چې کوم دی د مسلم لیگ نون سره شامل شوی دی په د باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل مولانا فضل الرحمن صاحب هم مخکې د مسلم لیگ نون حکومت نه منلو او اوس خبرو کې مولانا صاحب دغه خلکو سره یوځای شوی دی، حکومت سره یوځای شوی دی. چونکې مولانا صاحب د حکومت له جیلي حکومت وي، الیکشن نه منلو، خو مختلف داسې معاملات دي چې پای کې مولانا صاحب د حکومت ملګرتیا هم کړې ده. حکومت په امریکا کې د عافیه صدیقي مدد کولو نه انکار هم کړی دی. حکومت د بجلی بل نه د ټي وي فیس لرې کړی دی او د ګیس بل کې څه چارجز ورچولي چې په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل طرف ته 400 روپۍ چې کوم دی هغه د ګیس بل کې چوله شوي چې په هغې ډیټیل سره خبره کوو. د پټرولو کې هم د پټرولو قیمت کې هم اضافه کېدو وره ده. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې ډیټیل سره شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله د عمران خان په هغه ایم ان ای باندې خبره کوو کوم چې عمران خان سره دوکه وکړه او مسلم لیگ نون کې شامل شو. نو تاسو له یار شئ چې د الیکشن نه مخکې څومره هم ایم ان ایز ایم پی ایز دا حلف اوچت کړی په قرآن شریف باندې چې موږ به عمران خان سره دوکه نه کوو. دی له خلکو اوټ چې کوم دی د عمران خان په وجه باندې ورکړی دی. دې کې ډېر داسې خلک پاس شوي دي په دې الیکشن کې کم الیکشن چې تیر شوی دی چې هغه چا پیژندل هم نه، خو د عمران خان په وجه باندې هغوی له اوټ میلاو شو. نو اوس هغه خلکو ډېر داسې دي چې هغوی عمران خان سره بې وفایي او دوکه کړې ده چې دې کې یو دی ان 142 نه چودھری عثمان علي مسلم لیگ نون کې شامل شوی دی چې باقاعده شهباز شریف سره ملاقات هم شوی دی او دا د پی ټی آی په وټونو باندې پاس شو. 26وي آئینی ترمیم کې هم عمدې یو کس دا کم چې د ان 142 نه کم پی ټی آی سره مسلم لیگ نون سره شامل شو چودھری عثمان علي. د 26وي آئینی ترمیم کې هم حکومت ته وټ ورکړو، مطلب حکومت مرګتیا د ډېر مخکې نه کوله خو سور سره افیشلی شامل شو. جی عمده په قرآن شریف باندې لازم ایخه و چې الیکشن ګټلو نه پس په پی ټی آی او عمران خان سره دوکه نه کوم، خو بیا هم پی ټی آی سره دوکه وکړه. بل د عمران خان 9 مئی اتو مقدماتو کې لاهور های کورټ د عمران خان ضمانتونه مسترد کړو چې اوس په د پی ټی آی درې وکیلانو بیرسټر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجا او عرفان خان په دې سپریم کورټ کې اپیل دایر کړی دی. اپیل په اله دایر کوي سوري چې کله د دې مسترد کېدو مکمل فیصله راشي. مولانا فضل الرحمن صاحب پرون بټګرام کې جلسه کړې ده چې په هغه جلسه کې مولانا صاحب ویلي دي چې څه قوتونه آئین د پاټلۍ نه لرې کولو کوشش کوي خو د دوی پلار هم داسې نشي کولی، آئین د پاټلۍ نه نشي لرې کولی. خو بل طرف ته حکومت الریډي 26وي آئینی ترمیم کړی دی چې په هغې کې مولانا صاحب همدغه حکومت ته اوټ ورکړی و. اصل کې چې څومره هم د پی ټی آی نه علاوه پی ټی آی سره یا پی ټی آی نه علاوه څومره هم د پارټۍ د خلک دي دی په جلسو کې یو څه وایي او دی پریکټیکلي کال برسوي. دا اصل کې دی عوام دوکه کوي. جی بل مولانا صاحب دا هم ویلو چې دا داندلی زده حکومت ته د حکومت نه منم، دا اسمبلی زه نه منم، دا اسمبلی جیلی ده او دا موږ نه منو. نو په دې وجه باندې یو طرف له مولانا صاحب وایي چې دا مطلب حکومت زه نه منم او بل طرف ته مولانا صاحب سم معاملاتو کې د حکومت سره مرسته هم کوي. بل حکومت عافیه صدیقي مدد کولو نه انکار کړی دی. په امریکا کې د عافیه صدیقي کیس روان دی چې په هغې کې عدالتي فریق جوړېدو دپاره پاکستان ته هم دغه شوی دی چې تاسو عدالتي فریق جوړ شئ په دې کیس کې، خو د پاکستان حکومت ته انکار کړی دی. نو چې اسلام آباد های کورټ حکومت نه د وجه غوښتې د ریزن ته غوښته چې تا ولې د عافیه صدیقي کیس کې فریق جوړېدو نه انکار ولې کې موږ له وجه وښایه. بل پټرولو قیمت کې 15 روپۍ فی لیټر اضافه کېدو ول د راتلونکي ټایم کې به اورئ. بل حکومت د بجلی بل کې چې کم پی ټی وي فیس 35 روپۍ هغې ختم کړی دی، خو د ګیس بل کې فکس چارجز په نوم باندې 400 روپۍ چې کم دی ورچولي دي. یو طرف ته په پی ټی وي د بجلی بل کې 35 روپۍ لرې شوې خو بل طرف ته 400 روپۍ درپسې ورواچولي. جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.